چې پیدا کړل تاسو د پاره تاسو د نفع او د فائدې د پاره ما هغه سيزونه ټول فل ارض چې پزمکه جميعا ټول یعنی دا دنیا کې چې سوم پیدا دي دا د انسان د فائدې د پاره پیدا دي دنیا کې داسې یو سیز نشته چې پاغي کې د انسان د پاره صنف او فائدہ ني لکه دا انسان الله ځان له پیدا ک خپل عبادت له پیدا کو چې دې بد الله عبادت کې دا کائنات کې د هر سے الله دل پیدا کړل بعض خلک دې سوال کوي چې په دنیا کې غډیر موزي او ضروري سيزونه دي نو هغه څنګه د انسان د پایدې د پاره چې موږ هغه کوم پایده ده پایده صرف دې ته نه وای چې صرف خېټه پیډه کینو دا کې پایده ده د بعضی سيزونو فائدہ دا معنوي وي او د بعضی سيزونو فائدہ دا حقيقي وي اوس ګورئ حقيقي فائدہ میں مثال والی مثلا مار والی مار یو سړی و یاره مار د خامار کې د انسان د پاره څه فائدہ ده نو اول خو ډیر داسې دوايي شته چې پاره کې د مار استعمال کیږي بیا الله جل شانه مثلا د آخرت خبر موږ لرا کوي په چا باندې د قبر غزاوي ماران پر مسلط شي آخرت کې او مار بداسي چې دومره ناکاره داسې به جبړې دومره بغټي دومره زهريلا چې یو پوګو وای نو په دنیا کې بس ژوندې پاتې نشي داسې خطرناک مار به په الله مسلط کی اوس د دې خبر ورکول موږ ته څنګه پته لګی دا چې یو سړی دا پلان کې بدعملی کوي اللہ کا زکات نہ ورگے حدیث کے راضی مسل لہو شجاع لہو زبیبتان گنجے مار بے مقرر شی داغ بدا دو جبی اس ددی پتہ خو با علا منگ تا لگی چھ منگ مار اوپی جن منگ مار لی دلی انو دنیا کی اس دیدہ کے ناسی یو دور مار بچوڑے راشی یو مار تاسو سوای موږ با ټول ګډوډ نشو ټول مجلس با ګډوډ شي موږ با زیاړ شو انو چې انسان وای چې دومره مار ته زنشم ټینګې ده غز مار ته زنشم ټینګې ده انو دو دومره خطرناک خامار چې په آخرت کې هغه ته به څنګه ټینګې یو دانه ده په دنیا کې داسې چیز نشته ځان له خبره چې ظاهري باز ټیم موږ ته د حکمت پته نه دا کائنات کې چې سم پیدا دي دا ټول د انسان د پایدې لپاره پیدا دي دا هر چیز ګوره خپ پهلو مشته دي بد پهلو مشته انو نقصانات دیومي ولکه فواید دیومي بیا ثم مستوى الى السماء چې پزمکه د مخلوقات او ضرورت پورا کړل بیا کس د پاسمان باندې فسواهن سبع سماوات الله واسمانو وهو بكل شيء عليم الله په هر چیز باندې عالم او پوه دی علم کلی علم عیب دا د الله حاصل پرختو سره علم غیب نشته انسانانو سره علم عیب نشته پیریانو سره علم عیب نشته اوس دی آیات مخکې رکوع کې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا إِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ دلیل ذکر کئی چو گورا اللہ تا دا ہر چیز علم دے انسان تا علم نشتا دے پارختو تا علم وے کہ اللہ باب آدم علیہ السلام پیدا کو نہ دیکھ پہ اعتراض کو دارنگی چلنو شیطان جنات تا علم نشتا کہ جنات تا علمو ابلیس تک دا پته چې په یوې سجدي راندې درگاه کېږم نو هغه به انکار کړو دارنګې چې د انسانانو ته پته نشته د علم عیب کلی که آدم علیہ السلام ته پته وا
ان هغه به د دانه خوړلې وه پته ولګېده درې واړو سره علم نشته دی علم عیب کلی الله سره دی نو الله وایي زیاد کا ټیم قالا چې وی ربک رب ستا للملائکه د فرښتو ته انی د جم جاعل پیدا کوونکی فی الارض پزمکه کې خلیفتن یو خلیفه یو نائب نو قالو اغیوی اتجعلو آیت پیدا کے فیہا پدے کے من آغا سک یفسد جب فساد کئی فیہا پدے کے ویسفک الدماء او تویی وینی ونحن من نسبح من پاکی بیانو بحمدکا چھ متلبس لگیایو پا حمستا مانے ونقدس پاکی بیانو لکا تالرا نقالا وی وط اللہ تعالی انی اعلم ز عالم ما پاسد مانے لا تعلمون چھ تاسو نپوئی گئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ حدیث کی راضی حدیث قدسی دے اللہ جل شانہ فرمائی کنت کنزا مخفیا زپٹ خزانوم فاردت ان اعرفا زما ارادو شو چې زما مخلوقات پیدا کم فخلقت خلقا انو ما مخلوقات پیدا کم اوس په مخلوقاتو کې د انسانانو د پیدائش ذکر کوي چې کله الله اراده وکړه چې انسانان دې پیدا کی بابادم دې پیدا کی خدایات ساتي ګوره د کائنات ابتدا در انسانانو نه ده انسانانو نه مخ کې صفا روایتونو نه معلومیږي چې انسانانو مخ کې دنیا کې اول جناتو بلکې یو لوی عالم دی علامہ ابن کثیر رحمت الله علیه د تاریخ کتاب لیکل تاریخ البدایہ والنہایہ اردو کی ترجمہ تاریخ ابن کثیر پاگے کے غی اوزائی کی لیکی چې د انسانانو نمخ کی په دنیا کې یو قوم آباد او چې ته جن و جن جنات چې سرکش شنو الله انسان پیدا کړ وای د دې جناتو نمخ کې په دنیا کې چې کوم مخلوقات او دا غینو مخن خین چې سرکش جو الله جن پیدا کړی او دا خین نمخ کې په کائنات کې مخلوقات او دا غینو مبین علامہ ابن کثیر وای زمه علم دغه پوره دی خدای خبر چې بخې د دنیا ابتدا د کم ځای نه شوی ده نو اوس کله انسان پیدا کو انو انی جاعل فی الارض خلیفہ زه پیدا کوم یو خلیفہ یو نائب اوس بعد خلق وای چې الله جل شانه فرښتو تر دا خبره ولې کوله الله خو قادر مطلق ذات ته چې یو کار کوي نو چا سره څه ضرورت دی هغه وای دای به طور مشوره کوله الله ته مشوره غستا دا مشورې معنی بیا مشوره خو هغه څوک اړي چې دا علم نیوی برابر محتاجی پکې مشورې خو الله ته ضرورت نو نه مشوره نه د پاره د پوی نه د پاره د مطمئن کولو چې خبرداري و بعد ټیم سره یو بل ته خبرداري ورکړي یار دا کار وکړو چاوی نه دا باباجی رحمت الله علیه او زمون استاد سے بدر سابق سے دامت برکاتهم العالیہ هغه دې فرمایي چې نه دا الله دا خبره داسې نه وکړي لکه دا څنګه چې زه خبره کوم تاسو یې اورئ دا په اعتبار د تعبیر سره دا خبره الله مونږ ته ذکر کړه اوس په اعتبار د تعبیر معنی بتاو څنګه پوهیږي نو دا ګوره داسې به پوهیږي یو زمیدارو شاعرو دې پټی تراغه د ځان سره هغه د اوبو هغه لوښې مټکه ورته ووایه یا هغه د اوبو دې ته ځای سره دا چې سره پې بند کړی
بطک وته بطکو اوس بطک راوړی دی اوس د اوبس کلی د چې اوبس کلی اخلی ته بطک ونیسه نو د بطک نه چې اوبه راتلې نو بطک کړ کړ کول دا خوله باندې چې اوبه راځي اواز کوي کړ کړ کول دی خو شاعر نو دی اوس وایي بطک ویل دی کانا زتا توایم زوانا بطک ویل دی کانا زتا توایم زوانا او بچرا نہ اس کی او بچرا نہ اس کی وجن ما وہی سلا خلق شوڑا را کوي سلا دا دی وای دا شاعر وای ما چې بطک نه وبس کړی دی بطک ما ته وی چې ګوره دی کانا ما خو دله اوبه درکړې او ما دله ژوند درکو او ته بیا زما خوله کې شوړه دنه کې او ما مړې اوس د بطک د کاکا سره دا خبرې کړې وي خدا دې د بطک هغه تعبیر ذکر کوي چې د بطک په خیال کې دا خبر راغلی ده په خوله نه ده ویلې دکه رنګې پارښتو په خوله نه ده ویلې الله تعالی د پارښتو هغه فطرت ذکر کړی دی چې دغه ټیم د هغوی دا سوچ او دا خیال به اوس نور علم خدای ته دی چې حقیقت حال څه دی وی انی جاعل ذ پیدا کونکے فی الارض پزمکہ کے خلیفتن یو سلسلہ د خلافت خانه خلافت بشورو شي پلار به ورشي نو زوی به خلیفه شي یو باچا به ورشي نه بل به خلیفه شي یو استاد به ورشي نو بل به خلیفه شي شاگرد به خلیفه شي نو قالوا اتجعل فيها من دې پارښتو وی الله ته داسې څوک پیدا کې چې به پزمکه کې فساد کوي او سبب مفسرین وایي علم غیب خدای ته دی پارښتو ته څنګه پته ولګي چې دا انسان به بابا آدم به فساد کوي انسانان به پزمکه کې فساد کوي نو چا وی چې د دنیا کې مخ کې وکتل چې جنات فساد وکړه حین فساد وکړه بین فساد وکړه نو دایبم فساد گئی دوی الله دا دور مخلوقات چې پیدا کړل آی فساد وکړه نو انسان به فساد گئی نو سله پیدا کړي موږ ستاسو عبادت کوو کنه دا نه دی هغه تعبیری خیال یا دویمه دا وای چې دای د لفظ د خلافت نه دا معلوم کو دا خلافت او حکومت خیراتی ملاویږي یو بل په داسرونه خلک نه ماتي دا د ملک جنگ پسه دی قرآن او حدیث کو پراتی دی قرآن مجید کو په جمعات کې ډېر پراتی دی چې د دین کار کوي خراجي دی جمعات کې دی کی قرآن ته کنه دین ته دا جنگ د ټول پسو دی په کورسای دی دا څو غواړي کورسای غواړي حکومت غواړي ریاست غواړي نا هغه وی چې پر ریاست او حکومت اغستو کې خو به جنگ کیږي نو فساد به لہذا د دینه معلومه کړه درېمه دا او چې دای ته پته ولګي دا چې دا انسان دی به د دو سيزونو مجموعي یو د نفس د یو د عقل نه اوس د دې دواړو صفت دار نفس کم دی د انسان گناہ تراکاږي نافرمانو تراکي اور طرف باندې راکاږي وای توبا لمن کان عقله امیرا ونفسه اسیرا سوا لمن کان نفسه امیرا وعقله اسیرا توبا خوشحالی ده د پاره دا هغه چا چې په جسم کې عقل دا امیری دا باچای
او نفس سی دا کېدی او بدی دا هغه چا د پاره چې د نفس چې کوم دی دا په جسم کې باچا شي بچ نفس ورته سوی هغه کوي او دا دغه څه شي کېدی شي انو دای د دینه پته ولوي چې د انسان کې نفس ته او نفس کوي دا موږ ته پر بیګا شیخ سے په نفس باندې ټول بیان نکو دا کار هټول د نفسانیت نروان دی ښا داو چې شیطان وسوسه وکي او تختی بس لړ شي دا خو یو تنی دا خو بلا ډیوټای تا نه نو بل پسې ورشي بل نی بل پسې ورشي خو نفس چل کوي نفس خو تا سره دی کنه علما وایي دا کم د ګناه خیال او کم وسوسه تا ته ډیره راځي دا د شیطان د طرف نه دا د چا د طرف نه دا د نفس د طرف نه چې وسوسه ډیره راځي دا د چا د طرف نه د نفس د طرف نه چې هر وخت په موضوع کې یو خیال راځي او وسوسه دې نه ما پوه شي چې دا کم ځای نه دی دا د نفس نه دی اوس د دې علاج بس آسان علاج یو حدیث کې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین الله ما د سترګې رب مرم الله خپل نفس ته ما واله کې دا د رسول الله موږ ته دعا خولې ده خدایا ما نفس ته ما واله کې دویم اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها الله زمونږ دی نفس ته اللهم آتی نفسی تقواها الله زما دی نفس ته تقوا ورکې وزکها انت خیر من زکاها خدای زما دی نفس تزکیه وکې او ته بهترین تزکیه کوونکې انت ولیها ومولا الله ته ولی مولا زما د نفس او بلا دا دواړه حدیث دریم حدیث وسوسه راځي امنت بالله ورسوله چې وسوسه راځي بس امنت بالله ورسوله امنت بالله ورسوله الله دې په زموږ عمل نصیب کی الله دې موږ د نفس د شر نه وساتي انو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دوی موږ چې ده انو تسبیح بیانو تعالی را چې مطلب تیو په حمد تامان ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون الله ورتوي ز په هغه سیز باندې عالم او پوهم چې تاسو به پوها نه یی زکا تاسو عبادت پر اختیج کم ذکر کئی هغه د عین مزاج او طبیعت ته او د انسان عبادت دا خلاف طبیعت ته انسان سره خو نفس ته شیطان دی نی پری دی پر اختو سره خو نفس نشته دی مقام و مرتبه خواله گورا آغا اقبال مرومی تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے چې نفس تر گناہونه مخ ته نګدي او نفس تر ته مقابله نه کې او ته مجاهده نه کې دا مقام مرتبه په پس ملاوي ګوره دا بلب لګیدل دي بلب تر انا راځي په دو تارونو یو په پازیټو یو په نیگیټو چې پازیټو نیک اعمال دي نیگیټو د ګناه خیالات او وساوس دي دا غینه جزان بچ کې انسان ته مقام مرتبه ملاويږي ښا الله دې زمونږ د نفس اصلاح نصیب کی بس دور ډیر دی هو الذی الله غذات خلق لكم چې پیدا کړ تاسو لپاره ما اغذ فی الارض چې پزماګه جميعا ټول ثم استوى بقصد الى السماء په طرف د اسمان فسووا برک الى سبع سماوات واسماننا وهو بكل شيء عليم دا الله تعالی پر یو سید مان عالم دے و اذ یاد کاډم قال چې ربک ربستا للملائکه پر تو ته انی جاعل پیدا کون کې فی الارض پزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ
نو قالو دی ورته اتجعل ته پیدا کې پیا پدې کې من آغا سو یفسر جو پساد بگئی پیا پدے کے ویسفک الدماء تو یہی بوینی ونحن من نسبح پاکی بیانو بحمدکا چلگیایو پحمستامانے ونقدم تسبیح کو چلگیایو پحمستامانے ونقدس لکا امن پاکی بیانو تالرا نو قالو اللہ تعالی انی عالم عالم ما پاغسد مانے لا تعلم جتاسو نپوئی گئی نگورا پارختی پا ہر چیز معنی نہ پوئی گی بکل شین علیم ندی کہ بکل شین علیم دا اعتراض بے نکو خواہ الحمدللہ رب العالمین کریم خدای زمون دا ٹول نرادی شی اللہ زمون دا ٹول پال رحم کے کریم خدای تقصیرات و ماب کے اللہ کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی را کے اللہ خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت را کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شفاعت نصیب کے نبی علیہ السلام دو بارک و ناظر خوز کو سروب نصیب کے حرمین شریفین تا بار بار دا حاضرات توفیق را کے اللہ زمین دا دردہ سمرم شورکا دی ٹھول تا دنیا و آخرت خیر ور کے سمرہ مشران دی خدای تقصیرات ماف کے سمرہ زوانان رون دی زوانان کی دین تا پارا برکت واچے سمرہ معصومان دی خدای تی عالمان با عمل کے سمرہ زنان دی اللہ تی دیندار و پاک باز اولارے اللہ زمین دا ٹول ذرا دیشے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميدان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين.